نبی علیه السلام اسمانونو ته خېجولې چې څوک چې څنګه خېجولې نو داس نه پدې کې څه کار دی څنګه خېجولې الله هر کار کولی شي الله ته څنګه نه کې پیغمبر ورو خېجول چې نبی علیه السلام د مسجد د بیت المقدس پورې تللی دی او په اخوا باندې بیا روح تللی په اخوا په ویښه نه دی تللی دریم قول د معراج د نبی علیه السلام باره کې دا اوږده مسله ده کیدای شي ختمه شي کیدای شي ختمه نه شي دریم قول دا دی د بعض علماو وایي چې نبی علیه السلام تر بیت المقدس پورې په ویښه باندې تللی روح مع الجسد بیا په خوب کې تللی دا روح مع الجسد چې زه ته وایم دا جسد دی باډی ته وایي دا روح چې پکې دننه ننوتی دا به تاسو پوهېږئ نو په مخه بیا تفصیل لکوم چې روح مع الجسد ښه او د هغوی عقیده او نظریه د دې آیات نه ده چې قرآن کریم کې الله وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا آیات دلیل کې پیش کړي چې څوک چې نبی علیه السلام تر بیت المقدس پورې په ویښه تللی دی او په بره باندې بیا روح تللی په بره نه تللی لکه الله وایي سبحان الذي پاکی د تعالی رام یا پاکی د هغه ذات لرام اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام چې بوی تو خپل بنده لرا د شپې د مسجد حرام نام الى المسجد الاقصى د مسجد اقصی پورې مسجد حرام د مسجد اقصی د مکې نه والا د بیت المقدس دا معجزه د نبی علیه السلام په قرآن کریم کې بیان ده دا یو معجزه د نبی علیه السلام کچرته نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې په بره باندې په ویښه تللی نو الله په دغه کې بیا ذکر کړي کنه چې په بره باندې ولاړ داسې به پکې بیا ویلي کنه چې د مسجد حرام نه الی المسجد الاقصی او بیا چې دی نو من المسجد الاقصی نو بیا نو الى سدرة المنتهى پورې او حدیثو کې شته او وروسته وایي آیات کې نشته نو دوی دلیل کې دا پیش کړي چې نبی علیه السلام د مسجد د بیت المقدس پورې تللی دی او په اخوا باندې بیا روح تللی په اخوا په ویښه نه دی تللی دا یو اختلافي مسله ده غټه نو هغوی دغه دلیل پیش کړي بیا قاضي عیاض ذکر کوي وایي صحیح خبره دا ده چې والصحيح ان شاء الله انه اسراء بالجسد والروح في القصه كلها ای صحیح خبره دا چې نبی علیه السلام هغه تللی نو روح او بدن دواړه یې الله تعالی خېجولي اول د بیت الله نه واغله تر بیت المقدس پورې دا یې پورې تللی په بوراق باندې بوراق خبره کو چې بوراق څه ته وایي او بیا د هغې نه الله تعالی چې دی نو خپل نبی علیه السلام اسمانونو ته خېجولی چې څوک چې څنګه خېجولی نو داس نه په دې کې څه کار دی څنګه خېجولی الله هر کار کولی شي الله ته څنګه نه کې پیغمبر یې ورو خېجولو سو عیسی علیه السلام خېجولی به ژوندی اوسي دنیا نه ژوندی خېجولی به پاتې کېږي بیا په آخر کې راکوزېږي نو دا سوال دی بې ځایه دی د سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی امام مسلم ذکر کړی دی هغه وایي چې نبی علیه السلام فرمایل اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل حمار د براق تعریف ته کوي براق څه ته نو نبی علیه السلام په خپل وی چې اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل الحمار ودون البغل براق یو داسې سیز دی چې دا خلک چې وایي چې په براق باندې تللی نبی علیه السلام براق د خر نه یو غټ داسې سیز دی نبی علیه السلام وضاحت کړی او دا قچرنی حجر د دې نه کم دی او سپین رنګ دی دغې ته براق ویلی کېږي مونږ نه دی لیدلی نبی علیه السلام وایي دغسې دی بس دغسې وایي نبی علیه السلام خو دروغ نه وایي دغې ته براق ویلی کېږي چې د خر نه لږ غټه اوږد دی او د قچر نه حجر چې ورته وایي د هغې نه لږ لاندې وړوکی دی
لکه نبی علیه السلام بیا وی چې زه د هغې ځای پورې لاړم په براق باندې ورپسې بیا وی یضعو حافرة عند منتهى طرفه د هغې یو قدم به دومره و د دې حشرو د براق دومره اوږد قدم یو لکه څومره چې د انسان د نظر دی د انتها پورې چې دومره یو قدم سړی هلي نو خو بیا هغه ته تلسي دي هلکه په دې ځای باندې 2 کسان ناست دي او دا یو چې دی یو ښه سوده شو او دی بل یو قدم اخوا واغسته واپس یو قدم دی خوا راوسته دی اوده ته پته لګي دی اوده ته څه پته چې یو قدم یې واغست واپس راغله دا خو به الله یې نه وي چې دی دلته اوده دی او دی هغه د شلبانډۍ پورې پیاده ځي واپس راځي نو به راویښ شوي چې او بلکل نه هلکه نو نبی علیه السلام وایي چې دا براق داسې څیز و چې یو قدم یې دومره و چې د نظر د انتها پورې د سړي چې څومره نظر د انتها دومره یو قدم و جو یو قدم یې د انتها پورې اغستی جو بل به د سدرة المنتهی پورې اغستی جو 2 قدمه شو نو دنیا ټوله 2 ډانګه دا څه غلطه خبره خو دا یو اوږده مسله ده نو نبی علیه السلام هغه معراج کړی دی تللی و معراج ته سدرة المنتهی پورې رسېدلی